شاه رحمت الله علیه فرمایي چې نصوص کې بعضی نصوص دا وراء العقل وي نو او معقول وي ناغوي منصوص وي ناغوي دا منصوص اول معقول کا معقول بیا محسوس کا چې عام خلک په هم پوه شي بس شاه صاحب دغه کار کوي دې څه کوي دغه کار کم کار کوي منصوص معقول کا معقول محسوس جزاک الله چې منصوص معقول کا معقول محسوس کا نو شاه رحمت الله علیه فرمایي چې یوتا بالموت دا حدیث دلیل د دې دی چې مرګ امر وجودي دی چې دې به راوستی شي دغه اعراف ته او په شکل د یو سرب ګډ به راوستی شي نو اوس پته ولګوي چې دې وجود لري شاه صاحب علیه مثال دې نه ثابتوي شاه صاحب رحمت الله علیه هغې خو د نصوص القرآن او حدیث نه ثابتوي افلاطون هغه د خپل عقل په اساس باندې علیه مثال هغه په دې فلسفیانو کې لومبنی سړی دی چې د علیه مثال ذکر یې کړی دی نو ما په دې علم کلام کتاب کې لیکلي دي خو مرګرو کمپوز کړی او زه تصحیح کوم نو تصحیح خو یې شوې ده هغه تصحیح شده الفاظ هغه بار پاڼې ته راوباسم نو بهر تقدیر شاه رحمت الله علیه فرمایي چې دا د ګډ شکل کې راتلل عبارت د دې نه دی چې هر امر معنوي د هغه د یو فزیکل شیپ لري یو فزیکل شیپ لري یو ماډل لري هغه دغه ماډل دی چې د ګډ په شکل کې به راشي